الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. محترمو، په دنیا کې یو ډیر زیات رایج او مشهور لفظ، یو ډیر روان او چلن لفظ هغه د محبت. محبت دغه لفظ چې څومره مشهور دی، څومره د خلکو په مینس کې رایج دی، څومره د خلک استعمالوي، دومره په دې څوک پوهه کول هغه مشکل دی. بلکې د الفاظو په دنیا کې، په ټکو کې، په خبرو کې، افهام تفهیم کې څوک په محبت پوهه کول دا نشي کېدلی، ناممکن دی. ځکه چې محبت دا یو حالت، محبت دا یو کیفیت، او کیفیت او حالات هغه سکلی شي خو باغی څوک پوهه کېدلی نشي. لکه مثلا سیب یو ذایقه لري، سیب یو خوند لري، سیب چې ته کله اخوري هغه خوند هغه ذایقې سړی محسوسوي، خو ته څوک په دغه ذایقه او خوند باندې پوهه کولی نشي چې دا څنګه ذایقه وه. دغه رنګې ام او کیله دا یو خوند لري، یو ذایقه لري، خوراک کې سړی یو کیفیت محسوسوي، خو په لفظونو او په ټکو کې ته څوک نشي پوهه کولی چې دا خوند څنګه و، دا ذایقه څنګه وه. که ډیر کوشش کوي نو داسې به ورته ووایي چې دا سیب ډیر خوږ و، مالټه دا کیله ډیره خوږه وه، آم ډیر خوږ و. بس د خوږ نه ما سوا بل څه لفظ نشته. آم هم خوږ دی، سیب هم خوږ دی، مالټه هم خوږه ده، چینی هم خوږه ده، ګوړ هم خوږه ده، دا هر څه خواږه دي، خوږوالي کې فرق دی. مونږ کې هر سړی به دې باندې پوهېږي چې ګوړې جدا خوږوالی دی، د چینی جدا خوږوالی دی، د سیب جدا خوږوالی دی، د ام جدا خوږوالی دی. نو دغه خوږوالی کیفیت دی، دې باندې سړی څوک په ټکو کې نشي پوهه کولی. دغه رنګ محبت دا یو کیفیت، دا یو حالت دی، په دې څوک سړی په ټکو کې نشي پوهه کولی.
البته محبت سره س لوازمات وي، محبت سره تړلي س شیونه وي، س خبرې وي، س کارونه وي. لکه محبت سره د محبوب رضا حاصلول هغه کوشش تړلې وي. محبت کې غم وي، محبت کې سوزش وي، محبت کې بېچینی وي او محبت کې اضطراب وي. او د دنیا په ټولو شیونو کې د ټولو نه ګران شی هغه محبت دی. انسان هغه په خپل کور کلی کې ژوند تیرول، خپل ټبر او بچو سره اوسېدل، خپل قام قبیله کې اوسېدل، دا انسان ته خواږه وي. او انسان د زړه خواهش دا وي، د زړه ارمان او ارزوی دا وي چې زما حالت داسې وي چې زه په خپل کور ما عمر تېرولی، بس د آرام. خو دغه د کلي دا خوږ ژوند، د کور دا آرام ژوند دا انسان پرېږدي او دی د بل وطن، د بل ښار او د بل ملک مسافري اختیاروي. هغه دې څه کې اختیاروي چې د باندې په خپل کلي کې خپل په سهولت ژوند تېرول، دله خپل بچو او خپل ټبر له آرام ورکول دا د محبوب وي. نو په هغې باندې د خپل دغه آرام والا ژوند دا قربان کی. بیا مال ګټي، مال د خپل په کلي کې په سهولت سره د ژوند تیرولو ذریعه او سبب شماري. خو چې کله د بچی بیماران شي، کله د کور والا په تکلیف شي، کله د خپل ځان په تکلیف شي، نو هغه مال چې د په خولي تیو کړی وي، هغه مال چې په هغه باندې د خلکو تاریخي خبرې اورېدلې وي، د خلکو سپوري خبرې په اورېدلې وي، هغه مال دی بیا خرچه کوي او په خرچه کولو کې اړه پروا نه کوي. ځکه چې د مال نه زیات محبوب دته د خپل بچو، د خپل کور والا او د خپل ځان وي، خپل ژوند ورته محبوب وي. خپل د ځان نه، خپل د بچو نه او خپل د کور والا نه زیات یو بل محبوب شی هغه په د باندې خپل عزت، د خپل کور والا عزت او د خپل مور پلار عزت وي. ځکه که داسې یو وخت راشي، داسې یو مرحله راشي چې په هغې کې د خپل عزت ته خطر وي، یا د مور پلار عزت ته خطر وي، یا د بچو او د کور والا عزت په خطر کې پریوزي، بیا دې په خپل مال باندې پروا نه کوي، بیا دې په خپل ځان باندې پروا نه کوي، خپل عزت هغه دې بچ کوي. نو دا ټول د محبت ثمرات دي. مال ورته محبوب دی، کور کلی ورپسې پرېږدي. د خپل ځان او خپل بچو او خپل کور والا ژوند او د هغو صحت ورته محبوب دی، نو هغه په ستړو ستومانو ګټلی شوی مال پې خرچه کوي. د خپل ځان، مور، پلار او د کور عزت ورته محبوب دی، نو خپل ځان پې هم بیا دی قربانوي. عزت ډېر محبوب شی وي سړي ته. خو د دې نه هم یو بل زیات محبوب شی شته، هغه د سړي مذهب وي، هغه د سړي فکري او نظریاتي تربیت وي. دې لحاظ څخه موږ دا ووایو چې محبت صرف یو کیفیت نه دی، محبت صرف یو حالت نه دی، محبت صرف یو عنوان نه دی، بلکې محبت یو ډېر لوی قوت دی. نو دا خبره زمونږ بې ځایه نه ده. ځکه چې مسلمان د فکري او نظری تربیت د نشو نما هغه اسلام باندې شوی وي، د اسلام په احکاماتو باندې شوی وي، او د په ذهن او دماغو کې دا خبره ناسته وي که زما د نجات څه ذریعه ده او زما د نجات او فلاح بنیاد دی هغه زما اسلام دی. نو کله که د اسلام ته خطر پیښیږي، بیا د خپل مال نه هم تیریږي، بیا د خپل جان نه هم تیریږي، بیا د خپل ښځې او بچو نه هم تیریږي،
بیا د خپل مور او پلان نه هم تیریږي، بیا د خپل قوم او قبیله نه هم تیریږي، او بیا د خپل عزت نه هم تیریږي، او د خپل اسلام او دین حفاظت کوي، د خپل نظریه او فکر حفاظت کوي. او دنیا کې ډیر جنگونه د هغې بنیاد هغه نظریه او فکر وي. يهودي هغه د يهودیت د پرچار د پاره، هغه خلق يهودیت ترابلل لپاره، هغه خلق په مخ کې يهودیت محبوب ګرځولو د پاره خپل ځان، خپل مال، خپل عزت، خپل ملک هغه په دو لګوي. خپل چې کوم مذهبي شی دی ده او د په دل او دماغ کې ناس هغه ګلې شوی مذهب دی يهودیت دی خوروي. عیسائی هغه د ارسنه تیریږي او عیسایت خوروي. نو او په دې باندې په لکونو په میلیونونو انسانان وجل کیږي، په دې باندې بشمار مال خرج کیږي، په دې باندې لوی لوی وطنونه، قومونه، خارونه او ملکونه هغه ورانیږي، او خلک د وینو ولی بيوي هغه دې لپاره بيوي چې سړی تخپل مذهب او خپل نظریه او خپل فکر محبوب وي. نو دې لحاظ دا محبت دا یو ډیر لوی قوت. محبت دا خپل یو درجه نه لري، بلکې محبت دا د محبوب په حیثیت سره د دې مقام او مرتبه جوړیږي، هغه کمیږي یا زیاتیږي. یو سړی دی د هغه غوا میخې سره مینه محبت دی، نو هغه ته دغه محبت ته ضرورت نه زیات څوک په ښه نظر نه ګوري. او که د مینه محبت هغه د دې غوا میخې سره او د دنیا حقیرو شیونو سره څومره هم ډیر شي، دته څوک په سنجیده ژبه کې د غوا او د میخې عاشق نه وي. دغه محبت دا که د یو انسان سره قایم شي، دغه محبت که دا د سړي په دماغو کې د اشرف المخلوقات په نسبت کینی، او دا وی بے غرضه، او دا وی د الله تعالی د رضا دپاره، بیا دې ته خلک هم د عزت په سترګه ګوري، او بیا دې د الله تعالی په دربار کې هم قدر او مرتبه وي. دغه محبت کوم چې محبوب چې انسان یې وګرځېدلو او بے غرضه د الله تعالی د رضا دپاره دی، دا که بیا د خپل نارمل مرتبې نه زیات شي، بیا دې ته خلک هغه نوم د محبت په ځای باندې د عاشق ورکوي، عشق ورته ورکوي، د هغې بیا خپل مرتبه ده، د هغې خپل مقام وي. او دغه محبت که هغه د حد نه ډیر تیر شي، بیا هغه د جنون درجه اختیاروي. نو دې لحاظ چې د کومې درجې ستا محبوب دی، هغه درجه کې به ستا د محبت مرتبه وي، ستا د محبت قدر به وي، او په هغه درجه باندې به ستا په محبت باندې د آخرت د فلاح یا د خسارې نتیجه مرتب کیږي. که یو سړی ته خپل انا، خپل انانیت، خپل ځان، خپل منصب دا ډیر محبوب وي، نو هغه بیا د ابلیس په لاره باندې روانېږي او همیشه همیشه لپاره جهنم دا غځای کیږي. ابلیس ته خپل انا محبوب، انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، دغه خبره هغه چې زه آدم علیه السلام ته په سجده شم، زه دغه انانیت هغه همیشه همیشه لپاره مردود. کله که دغه محبت دا د ضرورت نه زیات، دا د حد نه زیات، دا نه مال سره د سړي قایم شي، نو دا بیا سړی د قارون په لاره باندې روانوي. او کله که دغه محبت دا د بادشاهت سره، دا د وزارت سره، دا د دنیا نور غټو منصبونو سره حد نه زیاتو مذهب نه پې تېرېدلې، نو دا بیا سړی د فرعون په لاره باندې روان دی. او که دغه محبت دا د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس سره، دغه محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک هستی سره، نو که بیا ته آزاد نه غلام، که بیا ته یو داسې ځای کې چې نه دی چې نه دی هغه ځای کې کلیوال شته، نه دی قوم شته، نه دی قبیله شته، وطن نه بې وطنه یې، کور نه بې کوره یې، مال نه بې ماله یې، رنګ نه تور یې، ژوند د غلامۍ تېروي،
دا بیا ته هغه مقام ته رسوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې بلال استاد پڼو هغه आवाज هغه ما په جنت کې د ځان نمخ کې اوریدل. دې مقام ته بیا دا محبت سره رسوي. دې له سره دا محبت ډیر سخت ضروری دی. انسان دنیوي ژوند لپاره هم ضروری دی، ځکه که محبت نه وي نو څوک سکی چې خپل کور پرېږدي او بل وطن ته ځي. که محبت نه وي نو څوک څه کوي چې په توره شپه باندې هغه خپل بچی روانوي ډاکټر لی بوځي. څوک څه کوي چې مثلا پردی لور پردی خور د هغې سره دومره فکر کوي چې خپل آرام ورله بې آرامه کوي. دغه ټولې کارنامې، دغه ټول تحریکات، دغه ټول نظام دا د محبت دی چې الله تعالی د انسان په زړه کې د هر چا دپاره د هغه د حیثیت مطابق اچولی دی. دغه محبت دا که کله د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس سره، دا محبت دا که کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو سره، دا محبت دا که کله د الله تعالی د عظیم ذات سره، دا محبت دا که کله د الله تعالی نازولو بزرگانو سره، دغه محبت دا که د شریعت صحیح ترجمانانو علماء حقو سره، دغه محبت دا که د شریعت احکاماتو سره، نو دا بیا تعالی په دنیا کې هغه مقام درکوي کوم مقام چې ستا په عقل نه هم بهر. لکه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د پڼو आवाज په جنت کې نبی مبارک صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام هغه په دنیا جهان باندې برتری او غلبه په څو کلونو کې په بیسرو سامانه سره حاصل. صرف په انسانانو نه بلکې صحابه کرام چې کوم ځنګل ته ځي الته اعلان کوي چې موږ د محمد غلامان راغلیو، موږ د محمد صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکی، موږ د الله تعالی سره محبت کوونکی، الله تعالی په حکمونو باندې قربانی دن کې راغلیو، موږ ته د دې ځنګل ضرورت دی. نو هغه ځنګل ورته زناور خالی کوي. دا د دې محبت مقام مدار دې محبت درجه. او مسلمان هغه چې څومره عزت مونی، مسلمان دا چې څومره عروج مونی، مسلمان چې څومره په ارتقا باندې ځي، هغه ټول د دې محبت په بنیاد باندې سي. دغه وجوه چې دغه محبت دغه راز چې د مسلمان یو عظیم قوت دی او مسلمان ته عزت ورکوي. دا اغیارو د شروع نه د دې خبره ادراک کړه. هغوی ته پته وه چې که چېرته په مسلمان کې د الله تعالی محبت و، که چېرته د سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت و، دا ناقابل تسخیر قوت دی. دا په دنیا کې څوک نشي مسخر کولی. همدغه وجې ده چې نن هم چې کله ما ته یو قدم د الله تعالی محبت طرف ته اوچته وو، کله ما ته یو قدم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت طرف ته اوچته وو، نو په موږ باندې داسې حملې او داسې وارونه شروع کېږي چې موږ دې ته کله کله دا سوچ کوو چې یاره موږ هم نه کولی. موږ یو ډېر بد ماحول کې وخت تېروو. عام خبره کوم، یو سړی یو بد ماحول کې وخت تېروي، هغه د خپل مانځه پروا نه، هغه د خپل اوداسه پروا نه، هغه د خپل قرآن فکر نه، هغه سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند فکر نه. بالکل ژوند کې بې سکوني وي، ژوند بې چینه وي، غم کې وي، او د الله تعالی د ذات متعلق د په زړه کې څه خبره نه. بس دی الله تعالی مې الله تعالی دی، بس خالق مالک مې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی. خو کله دا تجربه به زما خیال سره به ممکن ډیرو خلکو کړي وي چې کله انسان توبه وباسي او د الله تعالی محبت طرف ته روان شي، داسې ذکر فکر شروع کړي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند خپلول شروع کړي، نو د ده په ذهن باندې الله تعالی متعلق وسوسې راتلل شروع شي، او د ده په ذهن کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق وسوسې راتلل شروع شي. هغه شیطان ادراکو کې چې کوم د سرمایه ده او کوم د یو عظیم قوت دی، هغه قوت طرف ته خود قدم ورغستل شروع کړي. نو داسې وخت کې بیا مشران وای چې ته خپل کار سره کار ساته او د شیطان دی وسوسو طرف ته اړو توجه مکوه. دا ورته وای دا وسوسه د زمانه لري شي. بالکل سړی په یو شی باندې بیخي سان ناغرض کی، لکه یو سړی خپل یو کار د پاره روان دی، یو هدف طرف ته روان دی، او لار کې د تسبیغ پیږي، یا لار کې مختلف قسم زناور هغه د پلاره کې روزي یا دغه کشار راځي، او د سره وخت انتهایی کم دی،
کده ودرېږي نو د سخت ضروري کار پاتې کیږي. نو په داسې وخت کې یو هوښیار انسان سپي ته ودرېږي نه، داسې وخت کې یو هوښیار انسان سپي په ګټه نه ولي، داسې وخت کې یو هوښیار انسان د دې خبرې په تجسس کې نه پرېوځي چې دا کش اواز چې راغی دا څه شي وکړو، بلکې هغه خپل مقصد طرف ته ځان رسوي. دغه رنګ چې کله یو انسان الله تعالی طرف ته سفر شروع کړي، د ذکر فکر شروع کړي، د الله تعالی محبوب خلکو سره تعلق جوړول شروع کړي، بیا د پر زړه او دماغ باندې شیطان حمله کول شروع کړي، نو داسې وخت کې د شیطان وسوسو طرف ته، د شیطان خبرو طرف ته بالکل توجه نه کول پکار. هغه داسې ځان کې نه غرض کول پکاري لکه په لار کې پتا باندې سپي غپو کوته دي نه ځان ناراضه نه غرض لري. بهرحال نو اولنې رزنه دا انسان د مسلمان د زړه نه د دې محبت د ختمولو کوشش شروع دي. شیطان کوشش کوي، کوم غیر قوتونه دي هغه کوشش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مال غنیمت تقسیموي. حدیث شریف یو ټوکړه د مفهوم دی پورا حدیث. یو سړی ورته راغی، سترګې ډوبې دي او تندې راوتې دي او دا ننګي راوتې دي، یو بدرنګ شکل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې انصاف کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته ما د انصاف مشورې راکوي، زه الله تعالی امین شمارلی یم په ټولو ځمکې والا باندې، ما ته خپل رسالت راکړی دی او ته په ما باندې د امانتدارۍ اعتماد نه کوي. هغه ځای کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه موجود و یا رسول الله تعالی ته حکم وکړه چې دې سړي نه سر وهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه داسې مه کوه. د نسل نه به د په طریقه باندې به یو قوم راځي، دغه قوم به دا د علامتونه وي، ډېرې خوږې خبرې به کوي، قرآن کریم به لولي، دغه قرآن کریم به د هغوی د مرونه نه تېرېږي. دا د هغه وخت نه را روان سازش دی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس داسې وو چې هغه متعلق څه خبره کول دا داسې و لکه نور یا سپوږمۍ ته توکل. نو یو سړی چې په نور یا سپوږمۍ باندې توکي، هغه توکي د په مخ باندې واپس راپرېوځي. داسې مثال دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور مبارک کې دا کوشش د کامیابی اړو اثر نه لیدل. همدغه رنګي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې مسلمانانو فتوحات ډیر زیات وسیع شوي نو، او کوم مسلمانان چې وو هغه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلا واسطه شاګردان وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تربیت کړي وو. نو دا هغه په دور کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس متعلق سویل دا ناکام کوشش، ځکه په هغه دور کې هم دا کامیابېدل نشو. خو کله چې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دور راغی او مسلمانانو فتوحات تو لړۍ هغه ډیره زیاته خوره شوله او اسلام د عربونه ډیرو لرو ملکونو ته خور شو، او هغه ځکه داسې خلک هم مسلمانان شو چې هغوی د مسلمانانو اخلاق وکتل، د مسلمانانو کردار وکتلو او د مسلمانانو فتح وکتلې. دا د انسان فطرت وي، د فاتح قوم نه مفتوح قوم دا مرغوبه کیږي. نو ځینې خلک دی بنیادونو باندې هم اسلام راوړ. اوس چې کوم خلکو دا سازش کولو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت د زړه نه وباسي، هغوی ته یو ډیره ښه موقع په لاس باندې راغله. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې براه راست حمله کول دا بیا هم نور ته توکلو، ځکه چې نور ونه روحانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس. داسې وخت کې بیا خلک دا طریقه اختیاري چې د داسې مقدس هستی شاګردانو باندې حمله کوي، ځکه چې د استاد کمال پدې کې چې داغه شاګردان کمال والي. که یو ډاکټر لا سل بیماران لاړ شي او هغه سل بیمارانو کې د یو دو بیماران ټیک شي او نور ټول ناټیک پاتې شي، دا څوک د ډاکټر کمال نشماري. د ډاکټر کمال ال شماري شفا د الله په لاس کې ده. زه اسباب او دنیا کې خبره کوم چې کله ډاکټر ډیر بیماران هغه خکېږي بیا ورلسي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت د خپل فاسد خیال
او د خپل باطل زعم مطابق مجروح کولو لپاره دیو د صحابه کرامو په ذات باندې حمله شروع کړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم براه راست شاګردانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلا واسطه تربیت یافته. دا چې نن هم زما ستا په ملک کې او په دې ټوله دنیا کې د رافضیت د بدبو خوره ده او د دیو د زهر خواره دي، دا هم دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت زړونو نه استلو د کوشش هغه یو سلسله ده چې د هغه دور نه را روانه ده او تر نن پورې روانه ده. صحابه کرامو د بدر دي، صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګردان دي بلا واسطه. نو گویا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت د زړونو نه استل. دا چې نن زما ستا په ملک باندې خصوصي نظر دی، دلته قادیانیت دی، دلته پرویزیت دی او دلته ډول بډول او قسمه قسم فرقې او فتنې دي. دا ټول د دې خبرې کوشش کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت هغه د زړونو نه وسی. هغه وخت کې کامیابی لار ورته نه، نن ورته د کامیابی لار ملو شوی ده، ځکه چې محبت مسلمان د زړه نه وته دی. مسلمان محبت د اسلام منونکو د زړونو او د هغوی د فکر او دماغونه چې د چا سره محبت ساتل پکارو هغوی نه وته دي. دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګردانو په واسطه سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت ختمولو نه علاوه د دیو یو بل طریقه دا وی چې دیو د دې لپاره مستقل اداري وي او د دې لپاره مستقل خلق تیاروي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو کې په ست طریقې او ست کوشش سره داسې یو خبر راوباسي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو کې نعوذ بالله تضاد ثابت کی او مسلمانانو ته تاثر ورکي چې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت دا خبره کوي بل وخت دا خبره کوي، نعوذ بالله د خپل خبرو ورته هم پته نشته. دا د زما ستا په ملک کې نن د غیر مقلدیت فتنه ده او زما ستا په ملک کې نن یو اسلام یو قران یو نبی منون کی اغا په دې خبرو باندې د یو بل غیبتونه کوي، په دې خبرو باندې یو بل تکنزل کوي، په دې خبرو باندې یو بل پسې جنگ جګړه کوي چې ته وګونو پورې لاس زه وګو پورې لاس ته په نامه باندې لاس او زه په سینه باندې لاس. دا عادي خبري اثر دي. دغه رنګي د الله تعالی د محبت ختمولو لپاره ټول نه زیات مسلمان دي خبرې پسې لګېدلې دي چې د ذکر مجلسونو پسې خبرې وکړي. ذکر مجلس ته بدعت وای، ذکر مجلس ته ناجایز وای، ځکه چې ذکر د الله تعالی د محبت پیدا کولو ټول نه بنیادی قوت دی چې په منځ کې الله تعالی حکم کوي، په جهاد کې حکم کوي، په تجارت کې حکم کوي، په تبلیغ کې حکم کوي، په هر مرحله باندې حکم کوي چې د الله تعالی ذکر کوي، د الله تعالی ذکر په کثرت سره کوي، چې د الله تعالی ذکر او د الله تعالی مینه محبت به، چې د الله تعالی مینه محبت وو نو ته د الله تعالی حکم په اس قیمت باندې نشماتوي. نو چې ذکر کله د مسلمان د جبه نه ختم شي او ذکر کله د مسلمان د زړه یاداش د الله تعالی وزي، به د الله تعالی مینه محبت ختم شي، به د الله تعالی حکمونه ماتول سګران کار نه وي، به د اسلام پر خودل هم سګران کار نه پاتې کیږي. الله تعالی دې موږ حفاظت کوي. دغه رنګي یو ډیره مؤثره ذریعہ چې دی استعمالوي د الله تعالی د مینه محبت ختمولو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینه محبت ختمولو. اغا د الله تعالی شاعر د الله تعالی سره تعلق لرون کی شیونه خبرې زیونه او د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم نشانه او نخ هغه ختمول، هغه دی ختمي او په دې خبرو کې دیو سره مسلمان پورا شریک دي. ځکه چې بعض هغه ملکونه چې کوم ملکونو نه ممتازو ته اسلام راغله دي التا نن د دې خبرې کوشش شروع ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد د څه سره تړلې ده، بس هغه شی ختم بنیاد له ختم خبره ختم. په دې هغه پوېږي یا نه پوېږي چې زه د چا منصوبه پورا کوم، زه د چا الیکار جوړېږم، زه د چا سازش پورا کوم، خو بس ورکی لګیا دي. کوم تاسو کې د چا بچي ملش او هغه بچي ورستو څه یادونه وي
صداغه جوړې جامې پاتې وي، داغه غړې پاتې وي، داغه څه پاتې وي، داغه څه پاتې وي. نو موږ داسې کوو چې هغه نشانیانې هغه په حفاظت سره ځان سره اګدو، ډیر خیال ولساتو. او داسې کوو چې داغه کوم ډیر نږدې ملګری وي، هغه نږدې ملګرو ته موږ په تحفه کې پیش کوو چې یاره د ملګری وو په د ګرانو د محبوب دی به قدر وکړي. او موږ راخلو هغه کلونو بعد خپل سترګو پورې مګو او زمونږ اوخ کې پاغه باندې تویږي، ځکه چې موږ دغه خپل مړ بچي یادونه تازه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو محبوب دی او داغه محبت د مسلمانانو سرمایه ده. هغه یادونه ته چې سړی ګوري او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غستړو ستومانو ته ګوري، د انسان او د مسلمان په زړه کې هغه محبت را تازه کیږي. دی وایي چې د یادونه ختم کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت چې کومه پاتې نشانیان دي هغه درنه هم لاړ شي. دا رنګ د الله تعالی نشانیان دي، قران کریم دی، جمعتون دي، اذان دی. د هغه قدر او قیمت هغه د مسلمان د زړه نه ختموي چې د مسلمان په زړه کې د الله تعالی اړه محبت پاتې نشي. دغه رنګ الله تعالی ته محبوب خلق هغه د الله تعالی بزرگان دي، کوم چې الله تعالی سره تعلق لرونکي خلق دي، د الله تعالی نافرمانی نه کوونکي خلق دي. دا هغه متعلق دیو قسم شبهه د خلکو په ژوند کې اچي. دا ډېر واضح خبره به ارسله کوي چې به زره چا د بزرګۍ نه څه خبرې هم دي بزرګ دي. نو بس چې کله تر چا بزرګۍ نه خبرو دا خبره خو ته دی قران حدیث گواهی چې د الله تعالی په بندگانو کې به په هر زمانه کې داسې خلک وي چې هغه به د الله تعالی ولیان وي. تا د بسوک پاتې کیږي. نو الله تعالی ولیان او محبت د زړه نه ختم کی، د الله تعالی ولیان او دشمنی ته سره ودروي، هغه طرف نه د الله تعالی اعلان جنگ سړی ته متوجی شي. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. هغه ټول چې څه د سړی سره وي هغه د سړی نه زایش. دغه رنګي قران کریم ګستاخیانه، قران کریم سوزول دی باندې چاته سمېلوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاکی جوړول، داغه مقابله کول دی باندې چاته سمېلوي. د دې مقصد دی چې د مسلمانانو په زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ډیر حسین جمیل شکل موجود دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ډیر مقدس ذات، هغه صورت د دې په زړونو کې موجود دی، هغه نه ختم کړي. او دې خبره کې ورسره زه هم شریکی شم، ته ورسره هم شریکی، هر مسلمان ورسره تقریبا شریک دی. ځکه چې هغه چې نعوذ بالله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک یو خبره سره متعلق یو خبره ولیکي یا داسې یو حرکت وکي، نو هغه به دومره خوروي او کنه خوروي څومره جماعت اخورو هغه پرېګ دي چې زما لاس راشي زور لګوت ورکم چې لعنت په ولېږي او مخې ته ولېږي چې ستا هغه راشي لاس راشي تور د په موبایل کې ګوت په دبو کې او داسې وای چې به لعنت په ولېږي او مخې ته ورولېږي. کستا پلار پسې نعوذ بالله زیاد ما پلار پسې خدا نه خواسته یو سړی کنزل ولیکي داغه شکل بد کی او هغه ماته په موبایل کې راشي، تا په موبایل کې راشي، نو دغه وخت یو مونږ څه کوو؟ هغه بد تصویر د پلار، هغه بد خبره چې پلار پسې شوی دغه مونږ مخې ته لیږو او غناغه مونږ په غزه باندې ودرو. هر سړی به دا سوچ کوي چې د په ځای ودرو. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق او د قران کریم متعلق چې کوم داسې نازیبه حرکتونه وي هغه مونږ مخې ته ولې خورو. دې خبره کې ورسره مسلمان شریک ته فکر دار چې دې خبره لمنګ بیدار اوسېګو او داسې یو خبره هغه مونږ مخې ته ورونه لیږو. دغه رنګ شکوک شبهات د مسلمانانو په ځلونو کې د هغه چا اچول کوم چې حق علما دي، کوم چې د دین او د شریعت صحیح ترجمانان دي. دې لپاره خزریه مؤثر ذریعہ چې دغه په لاس باندې راغلی ده، ټولو نه کارګر ذریعہ چې دغه په لاس باندې راغلی ده، هغه د موبایل او د نیټ دنیا ده. نن سبا ته چاته وایي کنه یو نوجوان به تر پاس دغه په ذهن کې به د حق بنیاد داوي چې یو سړی مسلمانانو په خبرې وکړي او یو سړی ترخه خبرې وکړي او یو سړی داسې یو خبرې وکړي چې هغه د سړي په ژوندونو باندې بد ولګي چې و چې دا سړی دا په حق دی. تو ورته بیا ډیر وایي چې شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه صرف زمونږ د ملک نه د دنیا جهان منل شوی عالم دی.
او هغه هر قسم خدمت مسلمانانو له علمي او مذهبي په دنیا کې مذهبي دنیا کې کړی دی. داسې کتابونه لیکلي دي چې په اردو یو لږ پوه کېدونکی سړی هغه په هم پوهیږي او کوشش کړی دی. که یو سړی داسې وي چې په اردو نه پوهیږي انګریزي باندې پوهیږي نو هغه په انګریزي کې ورله هم کتابونه لیکلي دي. ته ورته وایې چې د کتابونه وایه ته د خبره لوله نه ما په میډیا باندې یو سړی لیدلی و پین شټې اچولی و او په غاړه کې ټۍ لګېدلې وه یو خبره یې کړې وه چې هغه زما خوښه شوې وه لکه زما د یو سړي سره طبیعت نه لګېدلو هغه داسې یوه خبره وکړه چې هغه د خلاف وه. یاره ما وویل چې دا حق سړی دی دا حق وینا کوي. ته بیا ډېر کوششونه کوه چې به یې داسې نه وایي چې په تاسو باندې حق وینا بدله کېږي. کله چې ته د عالم دین نه لرې شو کله چې ته د شریعت د صحیح ترجمان نه لرې شو ته به کوم طرف ته ځې بیا. حضرت ابن سیرین رحمه الله فرمایي وان هذا العلم دین دا علم دا دین دی دا علمی خبرې دا شرعي مسلې دا شرعي بیانونه دا شرعي ویناګانې دا ستاسو دین دی. دین وړه معامله نه وي. نو فنظروا تاسو وګورئ او پیژنئ چې دا کوم سړی تاسو د دین خبرې کوي دا څوک دی. هر هغه سړی چې تاسو وایي د دین خبرې کوم هغه به دیندار نه وي. ډېر کله داسې وایي د دین خبرې کوي مسلمان د سره نه وي. نو بهرحال دا ذریعې دي چې محبت د الله تعالی د مسلمانانو د زړونو وباسي محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د زړونو وباسي او محبت هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاتو علامتونو او نشانو او د الله تعالی د شعائر د زړونو محبت د مسلمانانو وباسي. دغه محبت چې کله د مسلمانانو د زړونو کم شوی دی هغه وخت مسلمانان زوال طرف ته روان شي. او د دې دومره اهمیت او د دې دومره قوت کېدل په وجه الله تعالی هم د دې مطالبه هغه دومره په زور سره کوي. تاسو مخکې د ما آیت لوست الله تعالی فرمایي قل تو ای زما حبیبه ان کان آباؤکم کچری ستاسو پلاران نیکونه و ابناؤکم ستاسو بچی نسی و اخوانکم ستاسو رونه و ازواجکم ستاسو بیبیانی و عشیرتکم ستاسو قوم قبیله و اموال اقترفتموها تاسو هغه مالونه چې په خپل مو ګټلې وي. کله کله سړي سره مال وي خپل پلاس نه ګټل خپل خولې په نه وي شي داغه قدر سړي سره ډیر نه وي. کله سړي په خپل لاس مال ګټلې وي داغه قدر ډیر وي. نو و اموال اقترفتموها هغه مالونه چې هغه تاسو خپل ګټلې دي و تجارت تخشون کسادها هغه تجارت چې روان تجارت وي او تاسو ته یې وي تاسو ته غم وي تاسو ته یو قسم ټینشن وي چې دا تجارت به چرته بند نشي. د زړو کې تجارت لوکې دکان کې 200-1500 روپو والا کاروبار تغیر سړي ډیره پروانه سړي وي کدا یو ختم شو دابل شو. خو هغه تجارت چې هغه روان تجارت وي هغه سړي لا د لکونو روپو میاش کوي هر وخت کې سړي د فکر وی چې یاره داسې یو خبره پیښ نشي چې زما د تجارت په بنشي. نو هغه تجارت تخشون کسادها چې تاسو ته یې وی دا غیره بندیدلو و مساکن ترضونها هغه کورونه چې تاسو خوخوي دغه ټول شیونه د ټول محبوب شیونه د انسان. الله تعالی فرمایي چې دغه شیونه احب الیکم زیات محبوب وي تاسو ته من الله د الله نه ورسوله د هغه د رسولنا وجهاد فی سبیله او د هغه په لار کې د سخترین حکم جهاد نه. بیا فتربصوا تاسو انتظار کوئ حتی یاتی الله بامره تر دې چې الله تعالی خپل عذاب در باندې راوړي. دنیا کې رسوا کېدل دنیا کې ذلیل کېدل دنیا کې د ظلم پچکی کې ټوکړي ټوکړي کېدل دا الله تعالی د عذاب صورتونه او نشانیان دي چې سبب د الله تعالی په محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت او د الله تعالی په حکمونو باندې محبت هغه باندې نور شیونو ته محبت ورکولي ترجیح ورکولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم تاسو کې یو سړی مؤمن نشي کېده کامل مؤمن نشي کېده تر دې چې حتی اكون احب الیه ز زیات محبوب وګرځېږم دته مې والده د پلارنا و ولده د بچینا ون بچونا ون ناس اجمعین او د ټول خلقونه ورته زیات ز محبوب شم بیا به د مؤمن وي. الله تعالی فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله
هغه خلک چې ایماندار دي هغه د الله تعالی سره ډیر سخت محبت کوونکي. الله تعالی محبت په مقابله کې دیو مخې له هیڅ شی نه راځي. صحابه کرامو کې دغه محبت د دې شدید درجه وو. صحابه کرامو کې دغه محبت د دې درجه وو کوم درجه کې الله تعالی د مطلوب ده، کوم درجه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ذات د پاره غواړي، کوم درجه کې چې قران کریم ځان د پاره غواړي، کوم درجه کې چې الله تعالی د شریع احکاماتو د پاره غواړي. ځکه صحابه کرام دنیا کې هم کامیاب وو، ځکه صحابه کرام آخرت کې هم عزتمن او کامیاب دي، او ځکه الله تعالی د صحابه کرامو ایمان ما ته د ایمان معیار ګرځولې. فإن آمنوا کجره داخله ایمان راوړي بمثل ما آمنتم به، هغه شان ایمان لکه تاسو چې راولې دي، فقد اهتدوا بیا دې په هدایت دي. ایمان سره محبت لازم وي، ایمان سره عشق لازم وي. صحابه کرام داسې خلکو. حسن بصری رحمه الله صحابه کرامو آخري دور کې تیر شوی دی، د صحابه کرامو دور هم کتلې دي، او بیا د هغه وخت چې ډېر ښه مسلمانانو او خیر القرون زمانہ هغه زمانه مسلمانان هم کتلې دي، هغه په خپل وخت کې دا خبره کوي وایي که چېرته صحابه کرام راپاس او دا نننۍ زمانه خلک وګوري هغه به وایي دا منافقان دي، دا مسلمانان نه دي. او که چېرې دا خلک صحابه کرام وګوري دوی به وایي دا لیونیان دي، دا روغ نه دي. داسې هغوی د الله تعالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینه محبت کې غرق. حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنه یو نوجوان صحابي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ته دراتللو اوازې دي. دا आवाज شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مدینه منورې ته تشریف راوړي. مسلمانان صحابه کرام هغه ډیر په شدت سره انتظار کوي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه امنظر کشي کوي و چې کله نبی مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړ نو اضاء كل شيء، هر شی رڼا شو، هر شی روښانه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په راتلو په شدید انتظار کې او ډېر خوشحالۍ کې دغه مسلمانان او د مدینه منورې خلک روزانه د مدینه منورې نه بهر ځي، ګوري په انتظار کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن تشریف راوړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناراضي بیا راځي. دې کې د صحابه کرامو او د مسلمانانو ماشومان د اشعار وی طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. دا منظر دی داسې شدید انتظار کې نبی مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ مدینه منورې ته تشریف اوري کېږي را رسیږي. طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنه دا یو نوجوان صحابي دی، شدید محبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه لورځي مخکې رستو کېږي تنه تاویږي تنه لاسونه ورلخکلوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله چې ته ما ته څه حکم کوي هر حکم منلو ته زه تیار یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوند ورکړي، امتحان ته نه وای داسې ده چې زه ته کوم خبره وکم هغه به منی، وای هر خبره منلو ته تیار یم. وای ورشه خپل پلار ووجه نو دین اوي نه رستو کیږي نه مخ کیږي فورن تور علي د خپل پلار مرګ لرواني کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی ورته وی زدي خبر لپاره نه راغله چې زه د خلکو خپل ولیان کټ کم، زه خپل ولیانو جوړول راغلی یم، ستا امتحان مې اغستلو، ستا ازمایش مې کول، واپس کوي. دغه طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنه سره خپل ژوند هغه ډیره وفا نه کوي او ځواني کې د دنیا نه تشریف وړي، بیمار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غور له عیادت له تشریف وړو نو یو مخلص عاشق شدید محبت کوونکې په کټ باندې پروت دی او محبوب د هغه او محبوب د جهانونو هغه عیادت له تشریف راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طلحه رضی الله تعالی عنه حالت او کیفیت ته وکتل، صحابه کرام ته نه جدا کړ. ول ما ته معلومیږي چې طلحه د دنیا کې نور پاتې کېدونکی نه دی، د دنیا نه تللو وخت خو چې کله د وفات شي بیا تاسو ماته ووایئ چې زه د جنازه وکړم. نو ممکن هر سړي دا خواهش چې زما جنازه یو بزرګ پړاو کړي، ما جنازه یو عالم پړاو کړي، زما جنازه زما استاد پړاو کړي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ذات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو تشریف ویوړ واپس. شپه را روانه د شپه شوه. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه حالت
هغه شپې تیرېدو سره سره هغه بدلیږي. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنهم په ځان باندې پوه شو چې زما دنیا نه د تلو وخت د عمرو ابن عوف محله کې اوسېدو. د مدینه منورې نه 3 میله فاصله باندې دا محله ده. مینس کې د يهوديانو کورونه د هغو آبادې وي. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه صحابه کرامو ته وایي وای زما خو دنیا نه د تللو وخت دی، خو ګوره چې زه کله د دنیا نه لاړ شم نو بیا تاسو خپله زما جنازه وکئ او ما خپله کفن دفن زما وکئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مه وایه ځکه چې په لاره کې د یهودیانو کورونه دي، هر وخت په سازش کې د هغو آبادۍ دي، چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مقدس ته تکلیف ونه رسېږي. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه هغه وفات شو. سحر وخت کې صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف یوړو قبر ته. صحابه کرام ځان سره بوتلل، هغه ځای کې ورله دعا وکړه، وای چې یا الله اللهم الق طلحه، یا الله طلحه سره ته په داسې حالت کې میلو شي چې وانت تضحك الیه وهو يضحك الیک، چې ته هغه ته خاندي، ته د هغه نه خوشاله، وهو يضحك الیک، او هغه ته خاندي، هغه ستانه خوشاله. دا د محبت ثمره وه، دا د محبت انعام. نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ورله هغه دعا وکړه چې تر دغه وخت پورې دا دعا بل هیڅ چا لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړي. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی. د پلار نوم حارثه دی، نمور نوم سعدا دی، پلار تعلقی بنو کعب قبیله سره دی، مور تعلقی بنو معن قبیله سره دی. داسې زمانه ده چې قبایلی جنگونه هغه دوره د خلک یو بل سره جنگونه کوي، په یو بل باندې حمله کوي. حضرت زید رضی الله تعالی عنه ماشوم دی، مور یې د اراده وکړه چې ماماګانو کړه لاړه شي خپل ورونو کړه، د ځان سره بوت چې د ځان سره بوتلو بنو معن ته، نو هغه باندې دشمن قبیله حمله وکړه. دشمن قبیله چې حمله وکړه خدای کوله دا زید ماشوموالی کې د قید کو د ځان سره بوت، غلامۍ ژوند هغه د په نصیب شو. پلار او مور ټول رشتہ داران ظاهر خبره ده چې څومره زیات په تلاش کې به وي، څومره زیات په جستجو کې به وي، هیڅ درک نه لګي. خو زید غلام شو او غلامۍ کې خرڅېدو کې د عکاظ میلې ته ورسېده. عکاظ میله کې د سودا شروع ده، خرڅېږي. حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وارد دغه غلام واغستو او خپل ترور حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته په تحفه کې ورکړ. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله. حضرت زید رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هدیه کړ. وخت یې د حج موسم دی. حضرت زید رضی الله تعالی عنه هم بیت الله آس پاس دی، ګوري چې د قوم قبیله څخه خلک راغلي، د او پیجندل هغه خلک او هغه هم دی او پیجندل. حضرت زید رضی الله تعالی عنه پلار هغه ډیر په بیچینی او بیتابۍ کې د څه شعرونه هم ویلي، وای چې بكيت على زيد ولم ادري ما فعل احي فيرجى ام اتى دونه الاجل. زید باندې ډیر وجلیدم، اس درک نه لګي چې ژوندې دی، چې دراتلو امید وساتم او کنه هغه د دنیا نه تل مړلې، چې زه په خپل ځړه باندې د صبر ګټه کیدم او صبر وکړم. اس پته نه لګي داسې کشمکش کې دي. د زید رضی الله تعالی عنه د خپل قوم دغه خلک ولیدلو او هغه دیو پیجندل، دا هغه پیجندل. دی ورته وی احن اکس شعر ورته وی چې زما پلار تا کورولو ته مې دا شعر ورسوي، احن الى قومي وان كنت نائيا، اگر چې لري يم ډیر خپل قوم طرف ته مې ډیر شوق ته ډیر اشتیاق مې ډیر مینه مې ورسره ده چې هغه سره ملو شي. باني قطين البيت عند المشاعر، او زه د بیت الله خو شوقي هغه په گاوند کې اوسېږم. قوم والے لاړ کلی ته، چې کلی ته کله لاړې او کور کې خبر ورکو، کور کې چې کله خبر ورکو نو پلار او ترو دار روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې تراغله ورته وای چې تاسو متعلق منګ اوریدلې دي چې د عبد المطلب بچي او د قریش سرداران شریف خلک تاسو قیدیان هغه باندې روټي خوروي
او غلامان چې وي هغه آزادوي او حاجتمندانو سره تاسو د هغوی مدد او تعاون کوي. مونږ یو کار باندې راغلی یو، هغه هم تاسو مونږ له وکړو نو چې څومره څه غواړئ هغه به درله درکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل څه خبره راته وکړي؟ ویل تا سره غلام دی زمونږ بچی دی، زید نومې دی، هغه درنه مونږ غواړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا څه خبره ده؟ زید به زه تاسو لره غواړم، خو یوه خبره ده، زید ما سره وخت تیر کړی دی، که زید تاسو سره تلل خوښوي زه یې نه منع کوم، خو که هغه ما سره پاتې کېدل خوښوي نو بیا کم سے کم زه دا نشم کولی چې هغه زما سره پاتې کول خو پاتې کېدل خوښوي او زه ورته ووایم چې ته لاړ شي. هغه وایي چې بس زمونږ کار خو وشو، ځکه چې څوک لیونی به وي چې هغه د ازادۍ په ژوند باندې د غلامۍ ژوند ته ترجیح ورکړي، څوک لیونی به وي چې هغه د خپل کور کلي نه لرې ژوند تېروي. حضرت زید رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتلو، ویل زید دا پیژنې؟ وی پیژنم. ویل څوک دی؟ وی دا یو مې پلار دی او دا بل مې تره دی. وی ښه وی ګوره زید تا ما سره یو وخت تېر کړی دی، یو زمانه دې را سره تېره کړې ده، اوس تا ته اختیار دی، که ته دې سره تلل غواړې لاړ شه، که ته پاتې کېدل غواړې پاتې شه. زید رضی الله تعالی عنه ورته جواب کې وی یا رسول الله تا باندې زه هېڅ چا ته ترجیح نشم ورکولی، تو ما باندې د هر چا نه ګران، خپل مور پلار هغونه را باندې هم ګران. پلار او ترې حیران پاتې شو، دماغ یې کار پرېښودلو. وی زید ته څه وایې؟ د ازادۍ په ژوند باندې ته غلامۍ ژوند ته ترجیح ورکوي؟ حضرت زید رضی الله تعالی عنه ورته وی زه په پوره هوش او حواس کې وایم، دیو سره ما هغه څه لیدلي دي چې هغه ما په بل هېڅ ځای کې نه دي لیدلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هم صله ورکړله، لاس نه یې ونیولو، حتیم ته یې بوتللو، اعلان یې وکړو چې نن نه بعد به زید زما غلام نه بلکې نن نه بعد زید زما بچی دی، زید ابن محمد باندې مشهور شو. بیا دا د صحابه کرام محبت چې ازادي پرېږدي غلامي اخلي، د کور کلي ژوند پرېږدي د لرې ژوند اخلي. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت هغه په هېڅ قیمت باندې نه پرېږدي. دنیا بلا واقعات د صحابه کرامو د ژوند دي. دغه محبت مونږ تاسو زړونو کې کمزوره شوی دی زما محترم. دغه محبت هغه د مسلمان د زړه نه استلو کوشش شروع دی او دې کوشش کې هغه یو حد پورې کامیاب شوی دی. دی وجنه پکار دادا چې موږ د خپل روکه سرمایه او د پاتې مینه محبت دا موږ ځان سره محفوظ کو او دا موږ په نورو مسلمانانو کې د خورولو کوشش کو. هغه لپاره یو خدا چې د الله تعالی ذکر په خپل جبه باندې موږ په کثرت سره کوو او د مجالس ذکر هغه موږ په خپل محلو کې په خپل کلو کې په خپل قومونو کې خوارو کو. مسلمان ته موږ دا احساس زړه کې واچو، دماغ کې واچو چې مسلمان سوي، مسلمان د څه تعبیر وي. دویم نمبر کې چې د الله تعالی کوم نشانیان دي، جمعات دی، قرآن دی، اذان دی وغیرہ وغیرہ، هغه نشانیانو موږ تعظیم کوو، دا غوي زمونږ په ژوندونو کې قدر وي، دا غوي زمونږ په ژوندونو کې مینه او محبت وي. او دغه رنګي د الله تعالی چې کوم دوستان دي، ولیان دي، د هغوی سره مونږه مینه محبت کوو. او قرآن کریم دا مونږه لولو، په مینه محبت سره تلاوت کوو، زده کوو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې طریقې دي د هغې مونږه تابعداري کوو. الله تعالی خپله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. که چېرې الله سره مینه کوئ بیا زما تابعداري کوئ. ته ورته ووایې زما پیغمبره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت د پاره په کثرت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود لګو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاک سیرت مطالعه وکړو، د صحابه کرامو هغه د بهادرۍ او د هغه دیندارۍ خبرې هغه مونږ معلومې کو او هغې مطالعه وکړو، هغه خپلو کې رایج کړو، خپلو کورونو ماشومانو ته ورسوو کومې چې د صحیح احادیثو نه ثابت دي. نو امید دی چې په دې ترتیبونو سره به ان شاء الله تعالی د الله تعالی مینه محبت زمونږ په زړونو کې پیدا شي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه محبت به پیدا شي. کله چې د الله محبت پیدا شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه محبت پیدا شو، خپل به ورسره بیا د الله تعالی حکمونو مقابله کې ارث پرې خودل وي، خپل بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې مقابله کې ارث پرې خودل وي. بیا به مسلمان د الله تعالی د حکمونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو عملی نمونه وي، او دا د مسلمان په دنیا کې او په آخرت کې د کامیابی
او د نه ختمېدونکو خوشاله او نعمتونو ذریعہ ده. الله تعالی دې وکړي چې موږ ته هم د صحابه کرامو باندې خپل عشق، خپل مینه، محبت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق